خدا کا قرب پائیے رفاقت رسول بھی، کفالت یتیم سے بہشت کا حصول بھی خدا کا. السلام علیکم دا زما سواد کتن کو زیم ساس قربا اس کرم سواتی قدرمند پښتنو دی وخت موجود یم د سواد په علاقه چارباغ کې کم ځای کې چې الفرقان پبلک سکول چې د یتیمانانو او د سپیشل ماشومانو سکول دی چې دلته کې دیتا تعلیم هم ورکولی کېږي. د دې سره سره عصري تعلیم سره سره دینی تعلیم هم دیته ورکولی کېږي او د دې کې نور څونه تربیت دی هغه هم کولی کېږي. قدرمندو کتونکو زما په دې خوا کې تاسو ګورئ چې هغه ماشومان څه دلته لاندې ناستي څه په دویم چت کې ناستي چې د هغو دپاره نن د یو خصوصي تقریب انعقاد شوی دی. ځکه قدرمندو کتونکو دا ماشومان چې دي دا یتیمانان دي، د دوی په سر باندې د مور پلار یا د مور یا د پلار لاس پې نشته، نو هم د هغې دپاره دلته کې چې دی نو د هر ماشوم دپاره جوړه تیار کړی شوي ده او د دې سره سره هغو له به عیدي هم ورکولی کېږي. قدرمنو کتونکو دا اداره چې دا د حاجي جانزیب صاحب چې د چارباغ یو سماجي او خدایي خدمتګار دی چې همیشه دپاره د غریبو خلکو سره مدد کوي. خو بل طرف ته داسې ګولونه ماشومان چې زمونږ که تاسو وګورئ نو زیاتتر غریب کورنۍ سره چې کم ماشومان تعلق ساتي نو هغه بهر په لارو کوڅو کې چې دی نو هغه ځان دپاره او د خپل کور دپاره رزق تلاش کوي. نن هغه ماشومان په یو ډېر ښکلي صورت کې او په یو ډېر ښکلي شکل کې ستاسو مخې ته ناست دي. راځئ د هغو له به عیدي او د هغو د اختر جامې ورکوي، تاسو سره به یې شریکوو. راځئ زموږ سره اوسئ. قرب پائیے رفاقت رسول بھی، کفالت یتیم سے بہشت کا حصول بھی. یتیم کے دکھوں سے خود حضور آشنا رہے، اسی لیے تھی فکر یہ کوئی نہ غم زدہ رہے. وہ بے کسوں کے واسطے صدا رہے ملول بھی. خدا کا قرب پائیے رفاقت رسول بھی، کفالت یتیم سے بہشت کا حصول بھی. انہیں مہیا کیجیے لباس بھی طعام بھی، حصول علم کے لیے اسکول کے نظام بھی. انہیں گلے لگا کے دل سے کیجیے قبول بھی. خدا کا قرب پائیے رفاقت رسول بھی، کفالت یتیم سے بہشت کا حصول بھی. یتیم کو معاشرے میں باوقار کیجیے، ہر ایک خوشی میں ان کو اپنے ساتھ ساتھ لیجیے. خار سب ہٹانے اور بانٹنے ہیں پھول بھی. خدا کا قرب پائیے رفاقت رسول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا نوم سره او د کوم کلاس سره تعلق لري؟ جی زما نوم موسی دی او زه د کلاس 5 سره تعلق لرم. موسی دا راته ووایه چې د ننني پروګرام حوالې سره به څه ویل غواړې؟ جوړې هم تاته میلاو شوه او د دې سره سره عیدي هم تاته میلاو شوه، څه به ویل غواړې خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړې؟ زما دا پیغام دی چې لکه نن چې کوم حاجي صاحب کوم پروګرام منعقد کو په هغې کې مونږ له عیدي او کمې جامې راکړې، په هغې کې زموږ نه سایزونه واخیستل، مونږ له بیا پیسې راکړې د اختر. او زما د معاشرې دي ټولو خلکو ته دا درخواست دی چې حاجي صاحب سره خپل مالی او بدني تعاون وکړي. او دا ورته هم ویل غواړم چې ستاسو په خوا او شا کې کم غریبانان او یتیمانان ماشومان دي د هغو په سر لاس کېدی او دې تعلیمي ادارو ته یې راولئ. کتونکو دې وخت کې را سره یو بل سټوډنټ هم موجود دی چې په لاس کې جوړه هم نیولې ده. دغه رنګې د اختر پیسې وله هم ورکړی شوې. راځئ د دوی احساسات د دوی جذبات ګورو چې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول نه مخکې خپله پېژندګلو کا د کم ځای سره تعلق ساتي او په څویم کلاس؟ زه د کلاس 8 سټوډنټ یم او په چارباغ کې اوسېږم. دا راته ووایه چې د پروګرام حوالې سره څه ویل غواړي؟
جی نن چې دا پروګرام منعقد شوی دی څنګه تاسو ته پته ده چې نن موږ له دا کپړې او د اختر دی او کم شوز چې دی موږ له راکړی کېږي د اختر دپاره په دې وجه باندې زه د خپلو ټیچرز هم ډېر شکرګزار یم او د حاجي صاحب هم چې دی هغه زه ډېر شکرګزار یم ځکه چې حاجي صاحب چې دی هغه زموږ یو واحد سهاره دی چې هغه زموږ د پلار یو حیثیت ساتي هم د مور یو حیثیت ساتي ځکه هغه زموږ واحد یوه سهاره ده چې هغه موږ هېڅ څیز ته نه کړی او په دې سره د تاسو ټولو له دا ریکوست کوم چې تاسو خوا او شاته څومره یتیمانان دي او څومره بېوسه ماشومان دي چې تاسو په هغو په سر باندې لاس کېږدئ د هغو سره مالي او بدني تعاون وکئ هغو زموږ په شانتې دغه شانې تعلیمي ادارو ته راولئ موږ تاسو ته دا درخواست کوو چې تاسو د پلان کامیاب کوم نشو پوره کولی د هغه پیسې کولی شو چې تاسو لا کم از کم د اختر دپاره د جامو د پیزار هغه د کامیاب پوره کړو او تاسو به کوشش کوئ چې د دې اختر دا چوټیانې په خپل کور کې په ښه ځایونو کې وباسئ په ګنده ځایونو کې په غلطو ځایونو کې کښېننئ فلمونو ته لاړ نه شئ ویډیوګانو ته کښېننئ غلط قسم کیلونو ته لاړ نه شئ نشو طرف ته لاړ نه شئ او کم کسان به چې مونږ چوټي ورکړی دی په کم تاریخ ورته وایي په هغه به راځي او نور که زمونږ څه کمی په تاسو په دغه کې راځي نو تاسو نه د الله نه هم معافي غواړم او ستاسو نه هم غواړم ځکه چې په ما زه په تاسو مشر کړی یم او په ما باندې ستاسو د هر کار فرض ده چې زه وکړم خو بعضې کارونه زما نه په غلطۍ یا په ناپوهۍ زما نه پاتې شي نو تاسو مونږ ته که څه کمی راغلی د هغې به تاسو مونږ ته بخښنه کوئ او مونږ به تاسو ته بخښنه کوو ټیک ده بچو السلام علیکم وعلیکم سلام جی سر د ټول نه مخکې خپله پېژندګلو کوي او دا راته ووایي چې په دې اداره کې د څونه وخت نه کار کوئ او نن چې کوم پروګرام تقریب انعقاد شو دی ماشومانو ته نوي پیزارونه کپړې پیسې ورکولی کېږي څه به ویل غواړي دې حوالې سره جی زما نوم مراد علي او د منګلور اوسېدونکی یم او په دې سکول کې تقریبا دا مې دویم کال ور روان دی دلته کې موږ خپل خدمات چې دی ترسره کوو د وړو سره دا ویلفیر سکول دی جی او زه خو د ټول نه مخکې د حاجي جانزیب صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم چې د یتیمانان وړو سره ډېر زیات هغه ډېر زیات پازیټیو بیهیویر کوي چونکې دوی د ټوټل رهن سهن او جامه پایزار او د هر څه ذمهواري چې د هغه هغوی په خپل سر باندې اخیستې ده او دا چونکې نن دا یتیمانان واړه دي خو چونکې سبا دا زموږ چې دی که نه دا د زموږ مستقبل دی د دې پاکستان چې دا مستقبل چې دی که نه د دوی دا ډیولپ کول چې دی که نه دا هم د دې معاشرې باندې فرض دی سبا ورځې به دوی نه ښه انسانان جوړېږي انشاءالله موږ به دا کوشش کوو موږ به دا عزم یې چې لکه دې وړو نه موږ ښه انسانان جوړ کړو دوی د معاشرې خدمت وکړي دوی د ملک خدمت وکړي دوی د خپل کور والا خدمت وکړي د دې مقصد خو اصل کې دا دی لکه دلته تاسو ته پته لري دا اداره چې د ویلفیر او د یتیمانانو اداره ده مطلب ټول یتیمان نه دي دلته او داسې فیملی دي چې سپورټ فیملیز دي نو د ډایرکټر صاحب هم دا یو ډېر غټ خواهش دی چې لکه دا واړه چې دي چې د پلار کمی محسوس نه شي او دوی ته دا ونه لګي چې په موږ او په دې نورو وړو کې فرق څومره دی نو دې وجې نه یو خو روټۍ ورکول روټۍ خو خلک په لاره چې څوک ولاړې هغې له هم ورکړي خو اصل مقصد د دوی ته د جامې پیزار او د دوی د اوسېدو دا ذمهواري اخیستل دي دلته دوی له موږ د هاسټل انتظام کړی دی اوس لکه د اختر ورځې دي نو دا واړه چې کله د په خوا او شا کې د چاپېرچل کې د وړو ته نورو ته بوي د دوی هم هغه زړه کې دا خواهش را چې زموږ هم نوي پیزار نوي جامې وی د ډایرکټر صاحب په دې سلسله کې چې دی له د دې نوي بوټانو د دې کپړو د تنظیم کړی قدرمن پوښتنو څرنګې چې تاسو د سټوډنټانو خبرې واورېدې دغه رنګې د استادانو او د حاجي صاحب خبرې واورېدې کتونکو د حاجي صاحب وینا ده چې د دې پروګرام مقصد او دې وړو ته عیدي دغه رنګې پیزار ورکول او کپړې ورکول د دې مقصد هم دا دی چې د ماشومانو ته د مور و پلار کمی محسوس نشي او بلکې دا هم وایي چې د مور و پلار ځای خو موږ نشو نیوی بلکې موږ به کوشش کوو چې د مور و پلار چې کومې پیښې چې ماشومانو ته په اختر کې پیزار کپړې او دغه سره سره پیسې هغه ورکوي نو هم موږ حقه رنګې چې دی نو پیزار کپړې او پیسې دوی له ورکوو د دې نه علاوه قدرمنو کتونکو زه به ټولو پښتنو ته پیغام ورکوم چې خپل خوا و شا علاقو کې په خپل خوا و شا محلو کې هغه وګورئ چې په کوم ځای کې غریبانان ماشومان بېوسه یتیمانان ماشومان موجود دي هغو ته هم دغه رنګې د هغو سره تعاون وکړئ د هغو سره هیلپ وکړئ چې د هغو له هم تاسو کپړې او پیزار او پیسې ورکړئ زه قدرمنو کتونکو که موږ او تاسو وګورو زموږ په معاشره کې چې همیشه دپاره به د مالدار او د درمیانه طبقې د خلکو ماشومانو چې دی هغو پیزار او کپړې اچولي خو د غریب کړې او د غریب خلکو ماشومان چې دي نو هغه په سړو جامو کې ګرځي موږ له پکار دي چې دغې خلکو ته هم نوي کپړې ورسوو او پیزار ورسوو د یو بل پروګرام پورې خپل قربا اسکرم سواتلي اجازت راکوئ د الله په امان